سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شرپوی موننی یو ډیر مهم ویلاګ د سره شریکوم او د دې خیبر پښتونخوا چې کم صورتحال دی کومه ځپهالي ده او کومه مایوسي ده افراتفری ده الغو تلغو دی روزګارونه نشته دې وخت کې بیروکریټ لګیا دی او خپل یو قانون پاس کوي یا دې سره ضرور چې کوم دی د وزیر اعلی یا د ایم پی ای یا د ایم ان ای یا د منسټر از هغه به پې لاس وي خو لوټ مار روان دی په هره طریقه باندې په هره اداره کې د دې نه بالکل انکار نشته دی او بیا یو ځای کې جلسې او درنې او احتجاجونه بل په بل ځای کې چې کوم دی نو جلسې او درنې او احتجاجونه او هغه خلکه چې په دې ملک مزې کوي چرچې کوي آیس فروشي کوي رنگ رنگ خربې کوي قبضه مافیا ده او مختلف طریقو باندې ګټې وټې کوي نو هغه هم بیا ځي هلته کې ودرېږي چې د پاکستان په پاسپورټ باندې هم لعنت او په شهادي کارډ باندې هم لعنت داسې عجیبه عجیبه خبرې ورو بیا زه خپل ځاني چې کوم دی نو موږ سره افغانیان ډېر زیات کومک کوي خو دا ملک زموږ پاکستان دا زموږ ملک دی د دې ملک یو خپل بیرغ دی بیا موږ وینو چې نور بیرغونه چې کوم دی نو هغه پکې لګي نو په یو ریاست کې ریاست جوړول نو دا سټیټ کولو چې کوم دی نو چیلنج کول دي اوس پکار ده چې د داسې عناصرو خلاف سټیټ ایکشن واخلي خو ګرانو کتونکو زه دا ویډیو تاسو زما په دې څنګ کې ګورئ دا د چارسدي د دوکاندارانو مخې ته ګملې ایښودې شوي دي دا ګملې چې کله ایښودې کېدې نو ایسي راغی د دوکاندارانو د مشرانو سره ملو شو دوکاندارانو مشرانو یې شکریا ادا کړه چې ایسي صاحب موږ له ګملې وروړلې موږ ته یې کېښولې او موږ یې په دې باندې مننه کوو او بیا پکې د یو دوکاندار صدر نه ما اورېدله چې دا ستاسو خوښه ده چې دا ګملې تاسو چېرته کې اخلئ نو هلته کې اخلئ انتظامي ورته په دغه دوران کې دا ویلي دي چې دا ګملې تاسو په 300 والئ نو 1.5 به موږ درکړو 1.5 به د ستاسو وي دغه خبره چونکې شروع کې پټه وه خو وروسته بیا موږ ته پته ولګېدله بهرحال ګملې چې څنګه دوکانونو مخې ته کېښودې شوې دې ته به اوبه مچې او د دې به حفاظت هم کې په سهار باندې د ضلعي انتظامي کسان رالل په هر دوکاندار باندې ګرځي چې 1200 روپۍ دا راکړې دا لکه دا د څه درکړو پرون هم ستا مخې ته ګمله ایښودلې ده لاول خو هغوی هغه خپل دغه ته پرې نه ښودل چې هغوی یې په خپله والي زه چې په خپله چا اغستا نه اغستا بس صحیح ده اوس دا د بیوټیفیکیشن په نوم باندې د دوکاندار نه 1200 روپۍ ډیمانډ شو په دې کې څه تاجران هغه ویښو راپاڅېدل نو 200 روپۍ ورته رعایت وکړو نو چې 200 روپۍ رعایت وکړو نو 1000 روپۍ د یو دوکاندار نه دا واغستې دې ته به دوکاندار اوبه مچي د دې به دوکاندار حفاظت هم کوي خو دا روکه شوه نو دې به جرمانه مي ولې چې دا ګمله ډېره قیمتي ده دا به دوی د چا سره بیه کړي وي د دې به ټیکهدار څوک وي بیا په دې کې چې دا کوم بوټي کرلی شوی دی دا بوټي هم لا څوک نه پېژني نو چې کوم بوټي څوک نه پېژني هغې ته څخا بوټي وایي نو یو ډېره عجیبه شانتې سیسټم په دې پښتونخوا کې روان دی شهر ناپرسان دی هر طرف ته لوټ مار دی او دې ته زه کولو لوټ مار وایم چې ته راځې د بیوټیفیکیشن په نوم باندې خو کروړه روپۍ فنډونه راغلي هغه څه شو هغه غبن چې کم شوی دی هغه خړپ شوی په دې ضلع کې د بیوټیفیکیشن په نوم راغلي پیسو خو تحقیقاتو شو نو صرف به په یو دیوال چونه کړي وي او په هغې به یو څو کارټونان جوړ کړي وي نور هغه نشته دی نن په دې ضلع کې چې دا کمې ګملې او دا کم بوټي ښودې شوي دي نو دې ته زه اوچه بدماشي او د ډنډماری ټیکس یعنې غونډه ټیکس خو نه ورکې نو بوزي دی نو ډېر دوکانداران غږ هم نشي کولی نو ګرانو کتونکو دا زموږ د خیبر پښتونخوا خال دی او دا په هغې کې بیا هغه ضلع چې هغې کې پی ټي آی کلین سویپ کړی دی په هغې کې داسې لوټ مار روان دی ته زما د دوکان مخې ته ګملک دی زما د دوکان مخ هم ته ګیری د هغې به زه حفاظت هم کوم دې ته به زه اوبه هم اچوم او تا له به چې کوم دی نو زه 1200 روپۍ هم در کوم ته به څه کې د ستا څه کار دی د بجلۍ په بل کې 11 قسمه ټیکس در کوم د ګیس په بل کې ټیکس در کوم په هر څه باندې ټیکس دی
دا دې پکې یو بل نخره راویستله چې په دې ته نه ماله د IMF قرضه ختمې، نه پې ما ته ارزاني راولي، نه ما ته د دې نه څه پیده شته دي، خو پیده ده نو ستا درنو ته ده، ستا جیب ته ده او ستا مفاداتو ته ده. اوس خو دا خبرې موږ کوو نو په هغه انفرادي سوچونو لرونکو باندې یا په هغه لنډو لپاړو باندې دا خبرې ډېرې بدې لګي. دلته راشي دوکاندار کرۍ نشي ورکولی، دوکاندار ټول ورځ ځانه مچان شړي، بجلی نشته، روزګار نشته، وسایل نشته، روز تر بلې مسایل پیدا کیږي، د خلکو قوت خرید نشته چې زه څه واخلم. دوکانداران هسې ناست دي. ډېرو دوکاندارانو سره سوداګانې اوچې شوې، د امنیارۍ سوداګانې نه دي کې بعضې داسې څیزونه وي چې هغه اوچېږي، خرابېږي. نو ګرانو کتونکو دې ته تاسو لږ خپله سوچ وکړئ چې د دې ګملې دا ګمله په بازار کې په 300-400 کېږي، د دې دنه 1000 روپۍ واغستی، 200 پېښې احسان وکړو چې دا سره زه رعایت کوم. نو دا د ACODC په خپل نه، دا به د کمیشنر د طرف نه راغلي، کمیشنر ته به د چیف سیکرټري د طرف نه راغلي، چیف سیکرټري ته به د وزیر اعلی طرف نه راغلي چې پیسو کمې راغلي دي. د یو بېله فارموله پته نه لګي چې زه هغه کس ته د 21 په سلام کوم چې دا سوچ یې څنګه راغلی چې راشه د ګملو په دې نامه باندې لوټ کا، او اوس چې په دې لوټ کي نو بیا به ورته یو بله پنتره چال کي په هغې باندې. اوس دا 1000 روپۍ د 400 دوکاندارانو نه چې ټولې شوي دا کروړه ته رسي. نو دې کروړه روپو نه عام ولس ته، دوکاندار ته، خلکو ته څه پیدا را. نو دا مې درته یو نوې نخره ښودله چې دا 400 کې دا په نورو ضلعو کې وي، په نورو ضلعو کې وي. نو کمنټسو کې موږ سره شریک کړئ که نه صرف زموږ دا یوه 400 لیدلې ده چې دلته کې راځي، دلته کې دا تجربه